د قد اوچتولو دپاره یعنی هایټ چې دی د هایټ اوږدولو دپاره اکثر خلک داسې وي چې د هغې هایټ ډېر کم وي او ډېر لنډي وي د خپلې اندازې نه. نو د دغسې خلکو دپاره یو بهترینه او یو اسانه وظیفه زه نن تاسو ته ښودل غواړم. ما سره انباکس میسیجونه ډېر بېشماره پراته دي. اکثر خلک وایي چې قاري صاحب زموږ دا قد چې دی دا ډېر وړوکی دی او ډېر لنډي پاتې شوي یو، موږ دپاره څه وظیفه وښایئ. نو د دې دپاره یو اسانه وظیفه دا ده، اسان عمل دی. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو اډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټول اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظري سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو سورې والتين والزيتون وطور سینین وهذا البلد الامین د دې سورت آیت نمبر 5 لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، دا آیت د 121 مرتبه 121 کرته دا د په مڼو باندې یا د مڼو په مربع باندې دا د دم کی او دغه دی خوري، هر وخت کوشش د کوي سحر دی په نهار خوري، ماسخوتن دی خوري، هر وخت دی خوري او دغه آیت دی په ځان باندې چوف کوي. نیت دی پکې دا راولي چې یا الله په دې سره زما د هایټ، زما د قد چې دی دا اوږد کې نارمل کې، نو ان شاء الله العظیم چې په دې سره به ستاسو هایټ بالکل نارمل شي، قد به برابر شي. ځکه دا قد ټیټ پاتې کېدل چې دی دا د انسان په شخصیت باندې بد اثر کوي، یعنی ذهني طورې لږ ډسټرب کی، مایندلی ډسټرب کی چې ولې زه داسې لنډی یم، یا د نورو همزولو سره د نورو خلکو سره چې کله دی میلاویږي او د هغې سره کله یو ځای کېږي نو د ده د هایټ چې دی ډېر ښکتی، دته ځان ډېر عجیبه ښکاره کېږي. باقي د الله جل شانه تخلیق دی، څوک چې څنګه پیدا کړه په دغه انداز کې به د ده لپاره فایده او خیر وي. خو بیا هم دا عمل د قرآن عظیم الشان دی او د یو ډېر بهترین صورت دی. نو ان شاء الله العظیم په یقین سره او په دغه رنګې توجه سره وکړئ، ان شاء الله العظیم د الله نه امید ده چې ستاسو قد به اوږد شي. د دې آیت ویلو نه مخکې 11 مرتبه یعنې 11 کرته درود شریف مخکې، 11 کرته اخره کې نیت به پکې دا وي چې الله په دې عمل سره زما دا قد چې دی دا برابر کړي او دا هایټ چې دی دا زما زیات کړي. نو دا عمل خپله هم وکړئ، د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.